أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا سورة الفاتحة دا چې دا فنزول کی فنزم دی فصل دا سورة قریش دا نن دا سورة فاتحه هر اغا سورت چې هر مسلمان په لمانځي کې وایي په هر رکعت کې وایي چې په کوم رکعت کې نو چې دا هغه سړی لمونځ ناقصه دی. او بل حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله وای دا سوره فاتحه زما او زما د بنده په مابین کې نیمه ده. نو دا نازل شوی ده په مکه کې. نو د دې معنا درته کوم بسم شروع کوم په نامه سره الله د الله پاک چې هغه داسې الله دی چې هغه بصیر دی سمیع دی مالک دی. الله دی چې د دنم ذاتنم الله دی خدای نه دی بګوان نه دی ګاډ نه دی چشته نه دی. الرحمن دی مهربان دی په دې دنیا که مسلمانان دي که کافران دي که ټوله دنیا پر دې ټولو د دې پر ټولو رحمان. که څوک دین مني که څوک نه مني دا الله پاک پر ټولو باندې مهربانه دی. تر مور و پلار مهربانه دی. نو چې در مور و پلار مهربانه سو نو الله پاک هغه چاته عذاب نور کی تر څو وخت پورې چې هغو ته خپل قانون د خپل جانب نه هغه د حق د باطل لارې نه یې ښولي الله عذاب نور کړي. بعضې خلک داسې دي چې هغه وایي د کفارو ماشومان به جهنمیان وي د مسلمانانو به جنتیان وي. نو دا خو بیا د الله چې کم رحم دی دا هغه څخه خلاف خبره ده. دلته الله وایي چې الرحمن مهربانه پر دې دنیا پر مؤمنانو پر کافرانو، الرحیم خاص مهربان په هغه دنیا پر مسلمانانو نه پر کافرانو. نو مسلمان هغه چاته وایي چې د الله دین یې منلی وي د الله و دین ته غاړه ایښې وي د الله چې کومې راستول شوي دوې لارې دي د حق د باطل بیا تر هغه ساعت پر الله عذاب نور کې چې کوم دغه ماشوم ته عقل نه کې ور شعور نه کې ور بالغ نشي. نو د کوم چا چې کوم دا کې دا ده چې ماشومان د کفارو د مشرکینو دا به جهنمیان دا د الله د قانون خلاف دي. نو دلته رب هغه ذات چې بصیر دی د بسم الله په اول سر کې با د سین دی میم دی را ده یعنی با د سین دی میم دی د با دا مقصد دی چې الله بصیر دی د سین دا مقصد دی چې دا سمیع دی د میم دا مالک دی چې دا مالک دی. او الله چې دی دا چې ذات دی چې تا په هر ځای کې ویني ستا د اوري ستا مالک دی. او بیا مهربانه دی هم پر مسلمانانو پر کافرانو. الرحیم خاص مهربان
نو دا کتاب از مشتی نوی چې د ماشومانو سره سوال جواب نسته د غټو خلکو سره لا نسته ستاسو پر الله پاک هغو ته انبیا نه راستولي کتاب یې نه راستولي اکو باطل نه ورسولي نو دا کتاب باطله ده چې دی وایي د کفارو د مشرکینو اولادو په جهنم کې دا د الله د قانون خلاف دی الله داسې نه کوي الحمد ټول صفتونه چې دی الله لره دي ټول صفتونه الله لره دي په هغو ټولو صفتونو کې یو غټ او صفت دا دی رب العالمین چې دی فعلونکی د ټولو مخلوقاتو دی رب چې دی فعلونکی ته وایي دا رب دا د کور و مشر ته هم استعمال شوی دی په عربي کې د قوم و مشر ته هم استعمال شوی دی د قوم باچا ته هم دا لفظ استعمال شوی دی خدا داسې رب دی چې د ټولې دنیا که اشرات دي که حیوانات دي که انسانان دي که نباتات دي که جمادات دي د ټولو پالونکی رب دی نو چې الله رب سنو بیا د هغه خلکو عقیده کې رد شوله چې دوی وایي ورسه پلاني لره چې هغه تا ته تعویض در وکړي رزق ذاتي د رزق زیاتولو الله دی د ملا صاحب په وس نه دي د پیر صاحب په وس نه دي د اغا صاحب په وس نه دي د ملنګ په وس نه دي د هغه رب دی چې هغه تام پالي د مور په نس کې پاللې نه میاشتې بیا 2 کاله قدر تا ته د مور د سینې څخه او شیدې درکړي د هغو خلکو خبر هم غلطه ده چې وایي دوی وایي چې وکشینې ته 2.5 کاله ته یې ورکړه دا د الله د قرآن خلاف خبره ده حنفیان دا وایي چې 2.5 کاله لیکن دا رب په خپل کتاب کې 2 کاله ایښي دي الرحمن دی مهرباني والا دی پر دې دنیا هم پر مسلمانانو هم پر کافرانو الرحیم دی خاص مهربانه فاغه دنیا پر مسلمانانو او نه پر کافرانو کافر مشرک منافق بدعتي ګناهګار دا د الله د حکم او خلاف روان دي کافر ته خو بخښ نشته او مشرک ته بخښ نشته او منافق ته بخښ نشته و بدعتي انسان ته بدعتي هغه ته وایي چې په دین کې نوی کار راوباسي د دا خلکو دپاره بخښنه نشته او د ګناهګاره دپاره بخښنه شته نو مالک دی باچا دی دی مالک دی یوم دا ورځې دین د قیامت دین وایي هغه ورځې ته چې هر انسان ته دته به د نیکو د بدو اعمالو بدله ورکول کیږي دین دلته مراد قیامت دین دلته مراد بدله جزا او سزا نو بدله هغه چې بدله ورکول کیږي هغه و بالغه ته ورکول کیږي و ماشوم ته نه ورکول کیږي نو ایاک نعبد یا الله موږ خاص کرستا بندگی کوو یا الله موږ خاص کرستا عبادت کوو عبادت څه دی خلق جی پر دارو نکو پر یوسف نکا باندې پسونه حلالوي هلته او نظرونه ورکوي دا د الله عبادت نسو دا د دغه دارو نکا عبادت په دې سره دغه انسان مشرک دی دا کافر سو دا مسلمان نه دی ولی دا عبادت خو د الله اکولو چې دا نظرونه دي آواز کول دی و الله ته راننګول دا دی د الله پرېښوي او دارو راننګوي یوسف راننګوي د هر علاقې خپل خپل باباګان دي هغه راننګوي نو دلته اوس وایي ایاک نستعین یا الله موږ خاص کله تا نه مدد غواړو یو تر اسبابو لاندې مدد دی
یو د اسباب څخه بغیر مدد او زه هم راسه د ما سره دغه بار پورته کا دغه او کتاب پورته کا دا جایز دی اوس یو سړی موجود نه دی مړ دي ته راننګی چې یا پلانی بابا را رسېږه که زما دا کار اوسو دا به زه دا پسه به ستا د اروا په خوشحالولو دا د اروا په خوشي کول دا شرک دی یا الله د ده په هغه نیکو اعمالو دی وایي دا شرک دی اوس او پیسې پرتې دي د ماشرادو جبار په جیب کې او میرامزا وایي یا الله دا د جبار په دا پیسو دی وایي که چیرې وي یا الله ته زما دا کار وکړي دا نشي کېدلی خپل عمل به کوې خپل عمل به الله ته پیښوي دا شرک دی دا بدعت کار استوي یا الله د ده په هغه نیکو اعمالو دی وایي که دی نیک وي د ده په هغه نیکو اعمال وي دا چې دی بدعت کار دی خپل عمل او د لارې مل نو وایي اهدنا وښایه و موږ ته هدایت وکړه و موږ ته الصراط دغه لار چې اسلام دی دین دی قرآن دی او سنت دی المستقیم چې برابره لار ده هغه برابره لار کومه یوه ده ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین دغه قرآن باید چې موږ زده کړو په دې ځان پوه کړو او په خپل عمل پوه کړو او بل ته ورسو صراط والذین لار د هغه خلکو انعمت چې تا انعام کړی دی هغه انعام پر چا سوی دی من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین دا انبیاء دی دا رښتیا ویونکي دي دا شهدا دي دا صالحین دي دا څلور ډلې دي دا الله په قرآن کې ښوولي دي د انبیاء صفت په مشتي کې او نسی او راکړلی دا د الله له طرفه چې کوم انسان وټاکي منتخب کې رسول کې او نبی کې او بیا کتاب ورکي هغه خلکو ته راهنمایي کوي هغه ته حق او باطل شي صالح سړی او رښتیا ویونکی کار کړی فلاني دی د مسجد توحید انګور انځر د پخپله کښلي دي دی او نسبت و فلاني ته کوي نو دا چې دی دا او رښتیا ویونکي نه دي دا کاذبین دي علیهم پر دی باندې غیر المغضوب او نه لار دا کسانو چې ستا غضب پر سوی دي او غضب پر چا سوی دي پر یهودو دي او پر منافقانو دي پر هغه علماء سو چې هغه پټ کړی دي او هغه مشرکین چې هغه د الله په ذات او په صفات کې نور ته حصې ورکړي پر دې د الله پاک او غضب دي تر قیامت پورې د قیامت بعد کې پر هغه باندې لعنت وي یو شیطان دی پر هغه باندې د الله غضب سو دي بعض خلک وایي دا کوم چې ما دا جماعت پرېښوي لکه پنجفیریان وهابیان کپټنیان دا هره ډله چې د هغو دا عقیده ده وایي د نبي صلی الله علیه وسلم شیطان مسلمان سوی دی او الله قرآن کې وایي چې د شیطان د اسلام د راوړلو امید نشته هغه لعنتي دی هغه تر قیامت پورې د الله تر لعنت لاندې دی دغه امید نشته اسلام راوړي هغه وایي یا الله ما ته عمر راکړه د ورځې تر قیامت الله وایي ما تا ته عمر درکړي د ورځې تر قیامت پورې والضالین او نه لار د هغه کسانو چې دي ګمراهان دي او ګمراهان د الله دین پروت وي دی د پلارو د نیکه پر لار باندې د الله دین پروت دی په ملایانو پسې دي دی په پیرانو پسې دي په هغه اخیر پسې دي تعویضونه کوي چاشتونه کوي وایي دا پلاني ملا سره پیرانان دي دا کوي خدا د الله په دین کې نه وي دی د دین اوښتي دي هغه د الله
نازل شوی کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت افریشي او دی په بل څه رواني دا د نن سبا خلک دي نو الله دې موږ ته توفیق راکړي آمین یا الله ته دا دواره څه قبول کړي دا سوره فاتحه غټه دعا ده دا شفا ده دا دا د قرآن مغز دی دا د قرآن اصل دی نو الله دې موږ ته توفیق راکړي په دې باندې عمل وکړو او تر بل پورې ورسوو